وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی وای د مہر او د ولور په منځ کې څه فرق دی؟ ولور خرڅول دي، اصل کې خرڅول دي، د لور خور نوم ورته بدل کړی، ولور ورته یې خیر او مہر خو هغه وجوبي حق دی چې د عقد د نکاح د وجنه د ښځې په خاوند باندې لازمیږي. نو که د نکاح په وخت کې مہر مقرر شي، کاغه ډیر وی کله وی اگر کله بهتر ده. که حدیث مبارک کې نبی اسلام فرمایلی دي څومره چې په دې کې مؤونت کم وي، مہر کم وي، نو دومره پاغه نکاح کې برکت ډیر وي. او که زیات مقرر کړي نو هم شریعت کې پابندی نشته ده. بیا چې څومره زیات وي د ښځې او د خاوند یا د هغې د وکیلانو چې په څه باندې اتفاق راغی نو دغه مہر ده. او ولور هغه خو خرڅول دي چې هغه فلار یا ورور یا بل مشر هغه خپل ملک ګڼي. نو کچرته دوی د نکاح په وخت کې یا مثلا په اول کې چې ورکي خو لفظ د ورور استعمال کی او بیا هغه مثلا وصول کی هغه پیسې او جنې ته ورکي چې دا ستا مہر ده، نو اگر که دوی لفظ د ولور استعمال کړه ده لیکن به جنې ته ورکړي چې دا ستا مہر ده او هغه په خپل اختیار باندې په هغه کې تصرف وکړي، نو اگر که دوی ورته نوم بدل کړي خو هغه بیا په مہر کې حسابېږي. بل سوال کړی دی وای چې زمونږ سره خوا کې د سکانو دکان ده، نو هغه که مثلا تاسو ته اوبه راوړي یا تاسو داغه د دکان نه راوړي یا تاسو ورکوي، دې کې خو څه بدی نشته ده. تاسو خوراک ورکوي شي، البته داغه خوراک نو که چرته داسې خوراک وي چې هغه د مسلمانانو په دین کې حلال وي او هغه تاسو ته درکې، یا مثلا کور کې سبزی و غیره پخکړې د استاد زړې معنی نو هغه کې څه پابندی نشته ده، خوړې شي. البته که غوخه نو هغه مشکوکه ده، معلومه نه ده، نو د غوخه د خوراک نه به ځان ساتي سړی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی چې یو کس داغه دیره ده پریاز کې او د گاډي چلی کله یو خار کې کله بل خار کې، نو د لار کې منځ مسافرانه دی چې د ریاض نه وځي او هغه ځای کې چې کوم ځای ته دی بل خار ته دمام ته یا قسم ته او الته د 15 ورځې نه کمې تیرې، نو هم مسافرانه منځ ده او ریاض کې پوره منځ ده. او د دویم سوال جواب دا دی چې یو کس راځي او د میقات نه دی بهر اوسېږي، نو کده راځي زمین حرم ته نه راځي بلکې زمین حل ته راځي چې هر ځای چې میقات نه راتېریږي نو د باندې سنه لازمیږي بغیر د احرام نه راتلی شي. او کده زمین حرم ته راځي نو بیا د میقات نه بغیر د احرام نه نشي راتېریږي، که راتېر شي نو دم په لازمیږي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس هغه چاته ځمکه ورکوي په اجاره باندې او دی ورته وایي چې ما ته به د دومره پیسې قرض هم راکوي، دغه شرط فاسد دی ښه؟ که قرض مطالبه دی ترېنه هسې مطالبه کوي چې مثلا ما باندې قرض دی، ما سره څه ښېګڼه احسان وکړه او هغه ورسره کوي نو ډېره ښه ده، او کنه کې ورسره نو هم اختیار لري. خدا شرط لګول چې د ځمکه په اجاره در کوم او یا زه دا شی په تا خرڅوم خو ته به ما ته دومره پیسې قرض راکوي، دا ناروا دي، دې ته شرط فاسد وایي. یو بل سوال کړی دی وایي چې بعض خلک هغه غواګانو ته ستنې لګي، یعنی د ستنو په ذریعہ باندې د نر ساروی نطفه هغه دغه غواګانو رحم ته رسول کېږي، بچی دانې ته د ستنې په ذریعہ باندې، نو پروا نه کوي، دا شرعاً د دې سم ممانعت نشته ده. او چې کوم بچی پیدا شي نو هغه بچی هم حلال دي، داغه خوراک جایز ده،
سواروي خو ټول هم داسې دي هغه کې خو د نکاح او د حلت سلسله پکې نه وي نو کام داسې مثلا اولاد پیدا شي نر د ماده سره یو ځای شي او یا په دستنې په ذریعہ باندې دواړه ما یو خبره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس بل د 2 لک روپۍ ورکوي د کاروبار د پاره ورته وایي چې ته پیسې شي اخلي نو فیس کې به ما ته 20 روپۍ یا 10 روپۍ ګټه راکړي دا څنګه دی دا جایز نه ده بلکې دغه پیسې چې دی ورکوي دا د مضاربت پیسې دي او مضاربت کې تعیین د پیسو نشي کوي چې دومره پیسې به راکړي بلکې تعیین د سهم بکې تعیین د برخه بکې چې دی پیسو څومره وګټلې نیمه ستا نیمه زما یا یو برخه زما 2 برخه ستا یا 2 برخه زما یو برخه ستا یا 3 برخه زما یو برخه ستا نو دغه سي تقسیم صحیح دی. یو بل سوال کړی دی وای چې نماز باندې د بیت الله تصویر وی یا د مسجد نبوي تصویر وی ور باندې نو هغه د قدمونو لاندې راځي یا باغې سړی ناسته کې دا جایز دی ښا د تصویر احترام په شریعت کې نشته ده. نبی اسلام چې مکه مکرمه فتح کړه نو مکه کې 300 بوتانو د بیت الله نه غیر چاپیری خو صدر نه په بیت الله کې 2 بوتان هغه جوړ کړیو یو د ابراهیم علی السلام په شکل په خپل ګمان کې او یو د اسماعیل علی السلام په شکل باندې نبی رسول الله حکم وکړي چې دام زره کوي نو که چرته په تصویر کې احترام وای نبی رسول الله با دغه بوتانو چې د ابراهیم علی السلام یا د اسماعیل علی السلام په شکل جوړ شوی نو دا غي د مېده کول حکم به نه کو نو تصویر کې احترام او عزت نشته دی ښا دغه د بیت الله تصویر یا د مسجد نبوي تصویر یا بل یو د مبارک ځای تصویر وینو پاغه باندې ناس ته جایز ده ګرځیدلم په جایز ده.